कीजिए मैं पाकिस्तान के साथ सच्चाई और वफादारी कायम रखूँगा। ډیره شکریا. زمونږ تعلق د کالاکوټ ویلیج کونسل کالاکوټ سره دی. زمونږ چې کل 13-14 میاشتې مخکې چې کوم الیکشن شوی نو په هغې کې مونږ د 4 ووټو په برترۍ باندې مونږ خپل سیټ ګټلی و، وړاندې پوزیشن اخیستی و. بیا پکې په 2-3 ورځو کې آر دوباره ګنتي وکړه او د هغه بل مخالف یو 2 ووټونه زیات شو او بیا هم د 2 ووټونو زمونږ برتري حاصله وه. خو هغو لاړه کوټله ټورمینل له لاړه هلته کې یو کیس داخل کړو. نن زمونږ د 14-15 میاشتې وروسته د هغې نوټیفیکیشن وشو او زه د علاقې عوامو شکریا ادا کوم. هغو زه مخکې هم منتخب کړی وم او نن هم خو لږ ټینې دغه کې لږ دا وشوه چې لږ ډیلی وشو، خو هغه د الیکشن کمیشن او د دغه زمونږ څه داسې هم غلطیانې وې چې یاره مونږ پکې څه چټۍ میټۍ نه وه کړې او ډیره مهرباني. او کم زما سره چې په دې حلب کې ملګري کم خلک راغلی دی، لالا خان دی، نعیم ناظم صاحب دی، سالم احمد خان دی، خصوصا زمونږ مشر عبدالله خان خانجي زمونږ د مهر چیرمین چې دی نو هغه زه د هغه شکریا ادا کوم. زه هغه سره د انور علي وکیل او زما سره چې زما د ویلیج کونسل څومره عوام راغلي دي زه د هغو ډیره شکریا ادا کوم چې نن زما حلب برداري وشوه. دا زما دپاره، زما د خاندان دپاره، زما د ملګرو دپاره او زما د ویلیج کونسل د عوامو دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره وه، ځکه چې ما نه هر ټایم به تپوس کوو چې د کیس څه وشو. نو ډیره مننه او ډیره مهرباني. زه ستاسو په وساطت هغو له دا یقیندیاني او ډاډګیرنه ورکوم چې نن ستاسو د زړه هغه ارمان پوره شو، زما هغه حلب هم وشو، نوټیفیکیشن هم وشو. ډیره مننه او ډیره مهرباني. دا خو لکه د الیکشن ګټلی او دوباره کاونټینګ هم شوی او په هغې کې ګلزیب او کامیاب شوی، خو نوټیفیکیشن په څه ټکنیکل غلطۍ باندې پاتې شوی چې زیاتې و د دې کونسل سره. نن په هغې کې حل په هغه ته موږ مبارکي ورکړو د علاقې خلکو ته، ځکه حلقه سفر کېده متاثره کېده نه، په دغه وجه باندې ټول خلک په دې خوشحاله دي. نن دغه حلب چې دی د ای سی صاحب په دفتر کې وشو، موږ ټول ګلزیب ته او د هغه ملګرو ته ټولو علاقې ته مبارکي ووایو او په دې ډېر خوشحال یو چې د علاقه مخکې په وړاندې روانه شي او په دغه کې کار روان شي.